السلام علیکم ریحان خان یم دی وخت زه لوور مندوری بغیر متاثرین حکومت درنه روانه یم هغه کې ویلوړ یم دلته کسانو سره خبرې کوو چې د دو درنې دغه یوه میاشت په راشوله اوسه پورې د دې درنې منتې کومو طالبانو ته هم د څومره عمل درآمد شوی او خلکو ته څه مسایل دي د دغه د ان سی بغن چیرمن امجد رحمان سره خبرې کوو. امجد دا راته وایه څه د درنې مطالباتو د حکومت اوسه پورې څومره عمل درآمد کړی او څه مسایل دي خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د درنې موږ مطالبات وو هغه باندې صرف یوه شک باندې دو عمل کوي چې هغه دو یلو څه کنوایي بخلاصوي پراچینار ته. نه پراچینار ته کومه کنوایي ده هغه شک باندې دو ډېر عمل کوي، هلیکاپټر یا ویر کوي، دوره سیکیورټي ویر کوي او چونکې هغه کې اول شک دا و چې ډي ویپنایزیشن به کېږي د کورمې. چونکې موږ بګن ډي ویپنایزیشن وشولو، موږ بګن کې اپریشن یې وکړلو، دا څو ورځې کېږي اپریشن سټارټ ته، خو اپر کرم اوسه پورې اپریشن سټارټ نه شولو. او بله خبره دا وه چې د بګن ډېر نقصانات وشولو. 22 نومبر باندې چې کوم یلغار کړو د اهل تشي هغه کې تقریبا 1500 پورې کورونه سوي دي او 700-800 پورې دکانونه سوي دي، خو اوسه پورې موږ بګن ته هېڅ کمپنسیشن ویر نه کړلو. نو موږ دا غواړو چې د کوم خلک بګن والا خلک دي، ټلو کونج والا دي، دا خلک د کمپنسیټ کړی شي. دو څه کوم نقصانات شوي دي دو ازاله د وکړی شي. اوس نوې څه مسلې راوتلي دي، څه حکومت طرفه نه یا پولیس طرفه څه مسلې راوتلي؟ نوې مسله یو دا دي چې د موږ کومه ایریا ده، چونکې موږ سره ظلم موږ سره شوه ده، موږ انصاف ته ناست یو، موږ انصاف غواړو او موږ ایریا بلیک لیست ته چولې ده. چې دا ایریا بلیک لیست ته اوس ته موږ وله چونکې تاسو ته ښه پاته دې کې موږ کوم زرعي معاش ته هغه ټول په پارن ملک باندې ده. نو پارن ته چې کله چې هغه دپاره کلیرنس سرټیفیکیټ ضرورت وي او چونکې اوس کوم ډي پی او ده هغه د ایمو چې بګن ایریا ولا کوم خلک ته ایمو کوم ولی هغه چې کله ته کیریکټر سرټیفیکیټ یا کلیرنس سرټیفیکیټ هغه ویر شي نه هغه ته نه کوي، هغه ته یې تاسو دا بلیک لیست کیو. نه دا مو سره سراسر ظلم ده او مو دغه مطالبه کوو چې زر په زر دا حل کړی شي. که حل نه کړی شي نو دی به بیا مو به درنه نور راوي ویر کوو. دغه علاقې یوت لیډر افضل خان سره ویلوړ. افضل خان دا راته وایه چې اوسه پورې د حکومت آیا تاسو ته راغلی څه مطالبات یې منلي دي تاسو سره که نه، او څه مسلې دي د خلکو ته؟ حکومت مو ته راغله صرف هغه زبانه خرچ یو ته که څه ته زباني خبرې شوي دي چې کله په ګروډ متې څه نه وي که نه هغو ته نشي حال. زه به ته وایم چې موږ ته جوسي صاحب په خپله ویلو چې مارکیټونه به موږ دته جوړ کړو، مطلب د موږ اپریشیټ کوو، ټیک شوه سروې شوې او ته سترګې غړو، خو مین شاید چې کوم د کمپنسیشن ده ازاله کول دا خال ګوره چې کله لشکرکشي وشه، ذهني مریضون شوي، منټل شوي دي خلک، دونه بیا دا زم کېږي ګوره دماغ یې خراب دي، دا کنویو نیسي. دا موږ ډېر کور کور ته لوړې ریکویسټ مه کړه ده د کلي امن دپاره، د کورمې د سونیانو امن دپاره، علاقې امن دپاره. موږ ته روزانه زبانو نه ګرځېږي څه شو 2 مهینې 9 دن په راشوې چې اوسه پورې یو چیک موږ ته نه میلو شوه، نه د بازار والا نه د کورونو والا. صوبایي څه خال راجګ شي هغه په ذهن کې 100 قسمه خبرې راځي چې دا ویلې نه کېږي. مو اول د دې وخت ډي سي نه او بیا ډي پی او صاحب نه او بیا ملا جوسي صاحب نه بیا گورنر صاحب نه بیا چیف منسټر نه دا ریکویسټ کوو چې زر تر زره درو ورځو کې نه تاسو موږ ته د ازالي چیکونه ایشي کوو چې کله خلکو ته ازالي چیکونه میلو شي دا به کاروبار سره لګیا شي، اټومیټک به ذهن سازي وشي، کاروبار ته بشي. دا راته وایو چې کومه فیصله شوې ګرانډ جرګې ولا هغه منتې اوسه پورې څومره عمل درآمد شوی؟ هغه منتې صرف دا عمل درآمد شوی یو شاید چې کنوایي ښه ټیټ سي او الحمدلله مو علاقې کې مو کوم یعنی ورسره د حکومت سره مطلب د مو خپله سیکورټي ورسره ورکو حکومت ته خبره نورا دی کې اول شي کو ډي ویپنایزیشن دی وسلې پکوله. اوسه پورې سبا 1 تاریخ ته کم پر لاست ډیټ تا موږ ماد نه مطالبه کو چې بل تفریق آپریشن شروع کا نه بینکري ډان کړی دي او نن په بشاري کې جنگ شروع شو. اته څه په بګن کې کنوي هډ شو لا دوه ټماټر ګوډي وويشتلو هغه بنته ته مو بنته آپریشن وکړو د اسرائیلونو من آپریشن در بنته وکړو. نن په بشاري بنته جنگ شروع ده تو هغه څه کوي وکړه تو شلنګ پکړه ده تو فوجي تو پی ورويشتي تو چو گرفتار کړي ګوره دا کنوي چې په خېټو مړو شو دا موږ ته پاتې ده دي کوم دی بیا دا حرکت شروع کو موږ ماد نه په زور مطالبه کوو چې د بشاري مت جنگ شروع